أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. دی آیت کې الله تعالی خاص خطاب کړی د مؤمنانو ته. مخکینی آیاتونو کې عام خطاب ټول انسانانو ته او ټول انسانانو ته دعوت د اسلام او د ایمان. دلته کې مؤمنان ته خاص دعوت ته د دې چې کوم څه زونه الله تعالی حلال کړی دي نو هغه به تاسو حلال کړئ او خورئ به او صحیح استعمال به کوئ او د هغې شکر به وباسئ. او کوم څه زونه چې حرام دي د هغې نه به ځان ساتئ، نه به استعمالوئ. او چې کوم الله حرام کړی دي تاسو به د خپل طرف نه حلالوئ نه. عقایدو کې د الله تعالی په صفتونو کې یو صفت دا دی چې یو څیز حلالول هغې ته حلال ویل، یا یو څیز حرامول چې دا به حرامي، دا صفت د الله تعالی د مخلوق داسې دا اختیارات نشته دي. او چې کله څوک مخلوق له دا اختیارات ورکوي دا شرک، دا ناجایز. نورو ځایونو کې به بیا وروسته په واس کې راشي چې الله تعالی د هغه خلکو یهودیانو باره کې ویلي وو چې دوی د خپلو علماو نه د ارباب علماو نه یې خدایان جوړ کړي دي. نو د هغوی عالمان او مشران راغلل او نبي علیه السلام ته یې وویل چې موږ ته خو صبورې چا خدایان نه دي ویلي. نو تاسو په قرآن کې څنګه حکم نازل شو؟ نبي علیه السلام ورته ویل د خدایي په صفتونو کې یو دا دی چې یو څیز الله حرام کړی چې دا به حرامولو او د حلالولو مالک وي، او تاسو به د خپلو کسانو ته یو حرام حلال کړو هغه به حلال نه ګڼو. نو هغې ویل داسې خو وایه چې یو حرام به ورته حلال ووایه نو هغه به حلال ګڼو، چې حلال ته به حرام ووایه نو حرام به یې ګڼو. دا کار مونږ کړی دی خپله مرضۍ باندې. نو نبي علیه السلام ورته ویل دا صفت د الله تعالی د چې کله مخلوق را ورکړي نو داسې شوره کې چې خدایي نسبت یې ورته کړی نو حرام شو. نو دې ځای کې رد شو په شرک فعلي کې، په تشریعي نظام کې په شرک فعلي کې چې هغه حلالول او حرامول دي صفت د الله تعالی د مخلوق کې خپل کار ولري خپلې ګوتې پکې ووایي. په دې مسله باندې هم اتفاق دی چې کم څیزونه چې حرام شوي دي او الله تعالی حرام کړي دي، که ټول خلک راجمع شي د هغې دپاره اصول او قوانین وټاکي چې دا د حلال شي نه حلالېږي، او دلته کې د شرکي فعلي کېږي، انسان د اسلام نه بهر کېږي. او کوم څیز چې حرام کړی دی نه حلالېږي نه په دې سره، او کوم چې حلال کړی دی نه حرامېږي په دې سره نه. او که چا دا کار وکړه نو دا د اسلام نه بهر کېږي. دا متفقه عقیده ده. دې ځای کې د شرک فعلي نه نفي وشوله چې تاسو په دې نه ځان ساتئ. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو تاسو ایمان راوړی دی، کلوا خورئ من طیبات ما، د پاکو هغو نه رزقناکم الله وایي چې موږ درکړي دي. واشکروا لله، شکر وباسئ خاص د الله تعالی. کم نعمتونه تاسو ته میلاو شوي دي په دې کې خاص د الله تعالی شکر وباسئ او نسبت یې بل چا ته مه کوئ چې دا د فلاني کمالو او د فلاني عقلمندي او د هغه دا صفت او هغه صفت او که داسې نه وي موږ به اوس داسې نه وي. نه، دا خبره نه ده چې کوم څه الله تعالی درکوي نو څوک یې مخه نشي نیولی، او چې کوم څه نه درکوي نو څوک یې درکولی نشي. نبي علیه السلام په دعاګانو کې ویل اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. الله په کوم څه چې ته راکوې نو څوک یې منع کولی نشي، او چې څوک یې کم نه راکوې نو څوک یې راکولی نشي. نو په دې ټولو څیزونو کې چې کوم تا ته الله تعالی درکړي دي خاص د الله تعالی شکر به وباسئ، نسبت به یې بل چاته نه کوي چې دا د فلاني کمال او د فلاني قصه وه. او که پلانکې نه وي نو اوس موږ داسې داسې روان وي، که پلانکې چې راغی بیا موږ داسې داسې شو. دا خبره نشته دی، بلکې دا ټول انتظامات او ټول اوامر او احکام د اسمانونو نه بره نه کېږي. او شکر به هم د الله تعالی وباسئ. ان کنتم ایاه تعبدون، که شرط کې تاسو دی الله لره بندګي کوونکي، که د الله تعالی بندګان یئ نو دا کار به کوئ چې شکر به وباسئ. که تاسو بندګي نه منئ نو بیا د نګیلا نشته دی، به تاسو امر نشته چې شکر وباسئ. ان کنتم ایاه تعبدون کی اشاره ده خبره ته چې د مسلمانۍ سره دا ټکی لازمي ده چې الله تعالی احسان به مني، او د بيدینۍ او د بیمانۍ سره دا ټکی ضروری ده چې دا کس احسان من نه احسان به نه مني. نو ګیله خلک د مؤمنانو نه، ګیله د مؤمنانو نه کېږي، ګیله د کافرانو نه نه وي. کوم چې سوچه باغیان دي د اسلام هېڅ اصول قایل نه دي هغې ته به څوک څه وایي شکر وباسئ. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. دې ذکر کې محرمات ذکر کیږي هغه څیزونه چې الله تعالی حرام کړي دي. څلور څیزونه ذکر دي چې الله تعالی حرام کړي دي او دا متفقه حرام دي
د مخکې نه په آسماني دین کې همدغسې دا حرام را چلېدلي د اوسه پورې د آدم علیه السلام د وخت نه راواله همدغه شانده کې حرام را چلېدلي دي. نو دې څیزونو ته دا څیزونه حلالول د چا په وینا باندې دا شرک فعلي دی. دا سړی به مسلمان نه وي. یوازې دا نه چې ګناهګار دی، ګناهګار نه دا به مسلمان نه وي. اوس سړی داسې کار وکړي چې اینه وڅکي حرامه اینه ده، خو دا سړی دا مني چې حرامه ده، بس حرام کار مې وکړ دا ګناهګار شو. خو دا سړی ووایي چې نه دا حلال ده، پلانکي ما ته ویل چې وڅکم چې هغه کله چا خبره وکړي نو بس بیا لازمي ده سړی به وڅکي نو په دې ټایم کې دا سړی د اسلام نه بهر شو، کافر شو. ځکه دا حرام څیز د بل چا په وینا باندې د حلال وګاڼو او دا صفت د الله تعالی او مخلوق ته میلاو شي. دا شر مردار خنزیر دی او د دې سره متصل الله تعالی هغه هم ذکر کړي وما اوهل به لغیر الله، هغه چې په هغې باندې आवाज شوی بغیر د نوم د الله تعالی. دې کې ځینې علماو رایې دا ده چې دې نه مراد نظر لغیر الله دی مراد دی، چې د الله د نوم نه بغیر سره د بل چا په نوم باندې یو څیز ومني چې که پلانکې کار وشر د پلانکې په نوم به پلانکې شي خیرات کوم، دې ته نظر ویل کېږي. او دا چې کله د الله تعالی د نوم نه بغیر نظر چونکې عبادت کوي چې د الله د نوم نه بغیر شي د بشر کې راځي، شرک فعلي کې راځي. اوس به کوم څیز چې د الله تعالی د نوم نه بغیر د بل چا په نوم باندې نظر شو، دغه څیز داسې حرام دی او داسې مردار دی لکه څنګه چې مایته مردار حرامه ده، کوم څاروی چې په خپله مړ شي حرام وي، خوراک یې حرام وي. نو دغه شان هغه څه چې د الله تعالی د نوم نه بغیر د بل چا په نوم باندې منلی شوی هغه هم دغه شان کې مردار دی، این هم دغه شان کې د خنزیر هم دغه شان کې دی. یعنی د الله تعالی د نوم نه بغیر د بل چا په نوم باندې څیز نظر منل او دغه خنزیر او دغه شان اینه او دغه شان کې مردار دا ټول یو شی دی، په دې کې هېڅ فرق نشته دی. نو هغه خلکو له ډېر احتیاط پکار د هغه ځایونو کې دربارونه دي، لوی لوی قبرونه دي، مستقل لنګرې چلېږي او د خلکو حالات عقیدي حالات ډېر زیات خراب دي دلته او کوم ځایونه چې باندې قبرونه په خوا کې هغه ځایونو کې ډېر احتیاط پکار دی. دا خوراکونو ته ورتل نه دي پکار، دا عام خوراکونه نه دي، دا حرام خوراکونه نه، جایز خوراکونه دي. د ځینې علماو رایې دا ده چې دې نه مراد نظر لغیر الله ده چې کوم نظر ومنلی شي، او د ځینې علماو رایې دا ده چې د دې اوهل نه مراد ذبح مراد ده، چې کوم څیز د الله تعالی د نوم نه بغیر ذبح شي نو هغه هم حرام دی. دا هم اتفاقي مسله ده چې قرباني دا عبادت دی، یو څیز حلالول د الله تعالی بنده عبادت دی، قرباني ده او قرباني په عبادت کې راځي. نو دغه عبادت چې د غیر الله په نوم باندې شي د بل چا په نوم باندې شي نو دا سړی هم مشرک شو، د اسلام نه بهر شو. او دا کوم څیز چې حلال کړی دا هم مردار دی، خوراک یې داسې ناجایز دی لکه خنزیر یینه او نوره مردار. او چونکې په دې آیات کې عموم دی او اصل په آیاتونو کې او په احکامو کې عاموالی خاصوالی نه وي، نو په دې وجه ته اولنۍ معنی ته واخیستی شي چې هغه نظر لغیر الله دی، خو که په هغې کې ذبح هم راشي او نور شی پکې هم راشي نو دا ټیک معنی ده. یعنی آیات کې عموم دی چې کوم څه د الله تعالی د نوم نه بغیر د بل چا په نوم نظر شي، خو که دغه ژوندی سری څیزې څاروي، خو که دغه پیسې دیګونه یې خوراکونه یې دغه ټول څیزونه پکې هم رالو او دغه شان هغه څه چې هغه د حلالولو څاروي یو سړی د الله تعالی د نوم نه بغیر د بل چا نوم په یاد کړي دغه ټول پکې شامل شو، دا ټول حرام دي، مردار دي، خوراک یې ناجایز دی مؤمنانو دپاره. او چا چې دا کار کړی هغه د اسلام نه بهر شمار دی، مسلمان نه دی. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، دا اوس د ضرورت او د احتیاج خبره ده، سړی کله سخت مجبور شي بله لار ته ورک شي. یو اضطراري حالت دی، یو د بغاوت حالت دی، یو بل د عادت جوړولو حالت دی. نو حالت اضطراري مجبوري حالت فمن اضطر هغه څوک چې محتاج کړی شي. احتیاج په دې طریقه باندې دی چې سړی د ولګي نه مړ کېږي او بل هېڅ شی ورته میلاوېږي نه، صرف مرداره پرته ده، یو څاروی په خپله مړ شوی دی او چا ډال کړی نه دا دی، یا خنزیر بیاموندی شو مړ، یا اینه پرته ده او اینه وروسته به باس راشي، ټوله اینه حرامه نه وي، دمن مسبوحا بل ځای کې د سورې انعام کې به باس راشي. نو کومه چې دم مسبوحات روانه اینه دا هم حرامه ده. نو دغه اینه ته میلاو شوله یا هغه نظر لغیر الله ورته میلاو شو او دا سړی د ولګي نه مړ کېږي نو داسې دومره خوړلی شي چې ژوندی پاتې شي او هغه ځګین ته ځان ورسوي چې کوم ځګین ته د تلل غواړي او ځان بچ کول غواړي، دونه ته خوړلی شي. دې ټایم کې دا سړی ګناهګار نه دی او دا مکمل بری وي. اضطراري حالت دویم صورت دا دی چې د ظالمانو په لاس باندې ورشي او هغه ته باندې مرداره په زور باندې خوري، نو په زور باندې چې ته باندې دغه څیزونه وخوړل هم ته ګناهګار نه یې، ته مجبور یې او دا دغه حکم کې داخل نشو، به حراموالي حکم کې داخل نشو، د لپاره دا ټایم کې حرام نشو. اضطراري حالت مجبوري حالت غیر باغ بغیر د بغاوت کولونه،
بغاوت دي ته ویل کېږي چې سړی وایي چې یاره زه پکې حلال او حرام پکې شرع وستل دي زه پکې اډولشته دی نو دا اوس بغاوت دی نو په دې بغاوت سره څه حلالېږي نه یا سړی داسې کار وکړي چې آسماني دین او شریعت کې دننه یو خاص څیز باندې ګوته کېږي چې یاره دا مرداره پکې حلاله ده یا پکې دا اینه حلاله ده یا پکې دا د خنزیر غوښه حلاله ده یا پکې نظر لغیر الله حلال دی نو آسماني احکامو کې د ځان نه حلالول کو دا بغاوت دی د شریعت نه بغاوت دا خو اسلام د بهر کېدلو اندازه ده او دې ټیم کې دا ته حلالېږي نه دا هم جرم دی دا زیاتې دی ولا عاد او نه بس زیاتې کوونکی زیاتې دي ته وایي چې سړی د یو اضطراري حالت کې ګیر شوی دی مجبوري حالت یا د کافرانو د لاس به زور دی چې به خامخ دې سيزونه نه خوري او یا د داسې حالاتو کې دی چې د مړ کېدو په حالاتو کې دی خو ته چا وویل چې په دې مجبوري حالات کې تعالی جایز ده ته خوړی شي او دې داسې کار وکړي چې صحیح په ځان موړ کې بیخي او د هغې نه بعد ځان له بوجۍ کې بار کې کوتم دي نو دا ورته زیاتې وکړو دا کار نه و پکار دله دومره خوراک پکار و صرف خپل ځګر ته ځان ورسوي او دومره زیاتې پکې پکار نه و یا دومره ماړه خېټه باندې خوراک وکړي چې بالکل ځان موړ کې ښه د ولګي د مرګ نه بچ کېږي دا خبره خو یقیني ده اوس دې لګیا د خو مزېدارې سکې د جوړې اصلي خوند پورته کوي دا زیاتې دا کار هم حرام دی داسې به نه کوي دې پر صرف دومره صورت کې وخوري چې بس دې خارج ژوندی پاتې شي پر مذهب ځان ورسوي او په دې حالاتو کې دې ګناهګار نه دی فلا اثم علیه نو هیڅ ګناه نشته په دې باندې ان الله یقینا الله تعالی غفور رحیم بخون کې او رحم کوونکی دی مجبور خلک پیژني الله تعالی بخي او رحم باندې کوي او دې ته نه غوسه کیږي